السلام علیکم. یو پاکستانی ښځه ده امریکا کې اوسي، پاکستانی امریکن دغه خلکو ته وایي. انیلا علي نومې دی. هغې په ستمبر 2022 کې د اسرائیل دوره کړې وه. یو وفد تللی و چې په کم کې د پی ټي وي یو اینکر احمد قریشي مو، او دا هغه دور و په کم کې چې د مولانا فضل الرحمن په قیادت کې د پی ډي ایم حکومت برسر اقتدار و. په هغې وخت هم ډېرو خلکو وی چې پس پرده څه قوتونه دي چې د اسرائیل حمایت دپاره کار کوي، خو مولانا صاحب بالکل خاموش و. او هغې انیلا علي پرون یو ډېر عجیبه په واشنګټن کې یو احتجاجي ریلی ته خطاب کو، او هغه ریلی چې وه هغه د فرینډز آف اسرائیل په نوم سره ده، او هغې کې هغې وی چې د فلسطین د پوره تباهۍ پورې به موږ د اسرائیل حمایت کوو. او په دې باندې زموږ ټول خلک خاموشه دي. نو چې څه وجه ده؟ ځکه چې د فلسطین سره د مسلمانانو یو ډیره جذباتي وابستګي ده. او کو تاسو ته یاد دي د عمران خان نه په واشنګټن کې یو پیره تپوس کړی چې ستاسو د اسرائیل باره کې او د فلسطین باره کې څه خیال دی. هغه ورته وی زما هغه پالیسی ده کم چې زموږ د قائد اعظم محمد علي جناح وه چې څو پورې فلسطینیانو ته علیحده وطن نه ملاو شوی، د اسرائیل سره هیڅ قسمه تعلقات نه دي بحال کول. او اوس په ډیر غټه سطح باندې د اسرائیل د پاره مختلف پاکستانیان څه عجیبه رویه ساتي. نو دا ډیره د تشویش خبره ده. حکومتي سطح باندې یا دفتر خارجه پکار ده چې د دې یو واضح موقف بیان کی. ډیر خلک دا وایي چې عمران خان اپسولوټلی ناٹ ویلیو، نو پای کې د دې خلکو نفیم وا چې اسرائیل به نه تسلیمو، او دغه د هغې د حکومت د خاتمې وجه جوړه شوې وه. الله ته بهتره پته ده چې څه دي، خو خدای دې زموږ په ټول پاکستانیانو او په مسلمانانو رحم وکړي، او خدای دې پاکستان د قیامته پورې برقرار وساتي. او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.